واقع د کربلا ولې شوې ده د دې پس منظر څه شی دی څه واقع وشوه چې دومره لوی حادثه وشوه دومره لوی سخت ظلم او زیاتې په دغه لسم محرم باندې وشو اخر وجه څه و عزتمندو زه غلط فهمیانې ختمومه صفا خبره کوم درته چې زموږ ذهن کې د چا صحابي سپکاوی رانشي ګینې ایمان هم خطره کې پروزي حضرت عمر په دور کې دا د شام گورنر دی د حضرت عثمان په دور کې دا د شام گورنر دی د حضرت علی په دور کې دا د شام گورنر دی د حضرت حسن د 2 میاشتو په دور کې دا د شام گورنر دی اعتماد دومره دی د صحابو په حضرت امیر معاویه اعتماد دومره دی کال امیر معاویه بادشاہ پاتې شو 20 کاله گورنر دی 20 کاله بادشاہ دی نه جنگ جګړه شته نه په مسلمانانو کې اختلاف شته نه په مسلمانانو کې د یو بل وینې تویول شته امن دی دومره مدبر انسان دی کله چې اخیری دور راغی حضرت امیر معاویه بوډا دی بیمار دی صحابه راغون شو مغیره ابن شعبه دا یو ډېر لوی صحابي د پیغمبر علیه السلام دی دام ناست دی نور صحابه هم ناست دي امیر معاویه ته خلکو وویلي چې څنګه تاو قتل چې حضرت عثمان په دور کې څنګه جګړې وشوې خلافت دپاره حضرت علي صاحب په دور کې څنګه وشوې ستا د شورو په دور کې څنګه وشوې ستا د وفات نه پس به هم دغه جګړې کېږي که ته وفات شوې دغه جګړې به کېږي زه څه وکړمه وایي ته په خپل ژوند باندې امیر مقرر کړه بادشاه مقرر کړه امیر معاویه ویل دا خو زه نه شم کولی هغه ویل ستا خوښه ده خو دا جنګ جګړې به نه ختمېږي نو حضرت امیر معاویه ویل چې څوک جوړ کړمه بادشاه نو دې صحابو په مشوره باندې ورته ویل چې خپل زوی یزید بادشاه کا یزید په دغه وخت کې دا کردار نو د امیر معاویه په زیر سایه چې کوم پور یزید دی نو د صحابي په زیر سایه کې چوکس دی بچا ته غلط کار دغه وخت کې چرته غلط حرکت نو اسم نو او الله ته بدر چې مخ کې اوس کېږي امیر معاویه نه تیارېدو اخره کې مجبور شو نو تیار شو نو دا خبره خوره کړه چې زما بچی سره زما بچی سره بیت وکړي زما بچی بادشاه ومني ټول مسلمانان تیار شو سوا د 5 کسانو ټول مسلمانان شام دیخوا جزیرة العرب دا ټول علاقې د یزید په بادشاہت باندې تیار شو 15 کسان نه تیار نشو او دا 15 کسان څه عام خلک نه دي لوی خلک دي یو د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما بل د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما دریم د حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہما سلورم دے عبدالرحمن ابن ابی بکر د ابو بکر زوی دے سلورم او 5 نمبر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی دا 5 کسان دا 5 کسان وی مونږ نه منو ولی نه منو د دې وجم ذهن کې وساتئ دا نه وی چې یزید بد کردار دی دغه وخت پورې نه امیر معاویه خپل زوی له ولې بادشاہت ورکو مونږ نه منو دا وجه ٹھیک شو جی خبره ټیکم ده په دغه موقف کې موږ د حضرت حسین سره ولاړ صفا خبره په دغه موقف یو سره اختلاف کولم شي د صحابي د یو رائے سره اختلاف کول دا د هر انسان د مسلمان کوئی حق دی جو دي کې اختلاف لیکن دا غي په نیت کې بشک نه کوي د صحابي په نیت کې شک کول دا په خپل ایمان کې شک کول د امیر معاویه په نیت کې شک کول چې دا خپل زامنو د پاره دا زمون په ایمان کې شک شو بیا مونږ به دا شک نه کوو مونږ به دا وایو چې امیر معاویه د مسلمانانو د ښېګړې لپاره دا کار کړی دی اوس هغه له څه پته چې مرګ نه پس به څه کېږي حاجي هغه له څه پته ده ابوبکر صدیق په خپل ژوند باندې اعلان وکړ چې بھائی عمر ستاسو بادشاه دی خپل ژوند باندې اعلان وکړ ټیک شو جي دغه رنګې امیر معاویه خو مسله پکې د زوی راغله بس نو دا 15 کسان مخالفین شو حضرت امیر معاویه د شام نه راغی مدینه منورې ته دې 15 کسانو سره خبره کوله د پاره دې 15 کسانو سره خبره وکړه خو دوی تیار نشو
منلو له تیار نشو. نو امیر معاویه دومره خيار سړی دی، نه زور کړی دی نه ظلم کړی دی، څومره لوی بادشاهت پر سره دی. او 15 کسان څه شي دي؟ 15 کسان څه شي دي چې دومره مانی 66 لاکھ مربع کیلومتر باندې بعد نیمه دنیا نه زیاته بادشاهي ده. زور مور نه دی کړی، ظلم نه دی کړی، تاسو نه منئ به ټیک شو. همدې حالت کې واپس لاړو چې زه وفات شم، د هغې نه پس به کېدی شي دا خلک به ومني. بس 15 کسان دي ومني. حضرت امیر معاویه چې دنیا نه لاړه وفات شو، نو یزید اعلان وکړ چې زه ستاسو بادشاه یم. ټول خلکو بیعت کړی ورسره، دا 15 کسان پاتې. دې 15 کسانو پسې سوال جواب راغی چې تاسو خبر زما ومنئ. دې 15 کسانو کې یو وفات شوی دی، د ابوبکر زوی عبدالرحمن وفات شوی دغه پورې 4 کسان پاتې دي. چې کله یزید د مسلمانانو بادشاه شو، نو 2 کسانو رایا بدله شوه، 2 یو طرف ته شو، 2 بل طرف ته شو. حضرت عبدالله ابن عباس او عبدالله ابن عمر دی دواړو وویل چې کار غلط وشو، خو دومره غلط نه دی چې مونږ اوس جګړه جوړه کړو، مونږ اوس تورې روچتې کړو او د مسلمانانو خپلو کې جګړه جوړه کړو. غلط شوی دی، مونږ یې منو. اوس بادشاه راغی نو بس داسې کفر هغه نه دی، مونږ هم بس د هغې بیعت کوو. مونږ هم دا 2 کسان د دوی رایه بدله شوه. خو 2 کسانو ویلې چې مونږ به جنګ کوو. جنګ یو عبدالله ابن زبیر او یو حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما. دوی ویلې چې مونږ د یزید بادشاهت منلو ته تیار نه یو، مونږ به جنګ کوو. بیا دې دواړو کې د خپلو کې د دې رایې کې مخالفت راغی. عبدالله ابن زبیر وایي چې دلته به پاتې کېږو، مدینه منوره کې مکه کې پاتې کېږو، دلته نه به خپل مشن شروع کوو. او حضرت حسین وایي چې نه، زه به ورځمه کوفې ته. کوفه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دارالخلافه وه، او هلته ټول د حضرت علی سره محبت کوونکي خلک وو. نو هغوی خطونه ولیکل چې راشه مونږ ټول تا سره بیعت کوو، مونږ د یزید بادشاهي نه منو، مونږ ټول تا سره بیعت کوو. حضرت حسین اراده وکړه چې زه ځمه. 82 کسان دي، 72 کسان دي سړي، 82 کسان دي، 83 شهیدان شوي بیا، 83 کسان نور زنان هم ورسره دي. عبدالله ابن زبیر هم راغی، عبدالله ابن عباس هم راغی. حضرت عبدالله ابن عمر دا مدینه کې دی او دی په مکه کې دي. هغه هم هلته نه خط ولیکلو چې پام کوه چې ګورې کوفې ته لاړ نه شي. کوفې والا په بې وفایي کې مشهور دي، او ستا غوندې کې سړي سره بې وفایي وکړي او په دغه وخت کې د اسلام رڼا امته او که ته شهید کړې اسلام رڼا به مړه شي. بس حضرت حسین ذهن جوړ چې زه به خامخا ځمه. بس خطونه را روان دي، په زرګونو خطونه راغلي دي، 2 غټې غټې بورۍ ډکې وي د خطونو نه. سوچ وکړئ، خو دوی نه پرېښودل. اوس حضرت عبدالله ابن عباس دا دغه وخت کې بزرګ صحابي دی او د حضرت حسین د نیکه په ځای دی. د چا په ځای دی؟ د حضرت حسین د نیکه په ځای راځي. دا ولې؟ دا د رسول الله علیه السلام د تره زوی دی. رسول الله علیه السلام نیکه دی، نو دام د نیکه په شان شو، دام تره زوی دی. نو دا ورته غوسم شو یو ځای کې حضرت حسین ته چې یار مونږ ته پوهېږو ته بیا هم ځې. هغه ورته وویلې چې داسې کار به وکړمه چې زه به خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل دا به زه ولېږمه، هلته به وګوري، حالات به معلوم کړي، زما طرف نه به هغوی سره بیعت وکړي، بیا به ما ته خط ولیکي، بیا به زه لاړ شم. وایي ټیک ده. بس مسلم ابن عقیل لاړ هلته کوفې ته. کوفې والا خلکو استقبال وکړلو، بیعتونه وشو. بس حسین زمونږ بادشاه دی. ټولو خلکو سره یو ځای شو. دغه دوران یزید ته پته ولګېده چې کوفې والا ټول خلکو زما مخالفین شو. هغه هلته نه گورنر بدل کو. سعد ابن عمر غالبا گورنر و، هغه اخوا کړو عبیدالله ابن زیاد کو. ابن زیاد چې موږ ورته وایو، عبیدالله ابن زیاد گورنر کو. هغه ویل چې دا خلک ویاروه. گورنر ته ویل دا خلک ویاروه چې د حضرت حسین د بیت نه شاته شي. هغه یې رالل، څه خلک یې ویارولو، څه پیسې وچلولې او ټول خلک شاته شو. مسلم ابن عقیل یوازې پاتې شو. هغه د عبیدالله ابن زیاد د هغې ملګرو هغه ایثار کړو. بره یو اوچت کلا وه، د هغې د پاسه شهید کړو، بره نه ښکته راوغورځولو. ختم
دا شهید کړل. د شهید کېدو نه مخکې د غدارۍ نه مخکې مسلم ابن عقیل خط لیکلی د حضرت حسین ته چې راځه معامله برابره د ټول خلک موږ سره ولاړ دي. حضرت حسین سره د خپل آل اولاد د مکې نه را روان شو کوفې طرف ته را روان شو. چې نیمه لاره ته ورسېدل اطلاع راله چې مسلم ابن عقیل شهید کړو او ټول خلک بل طرف ته واړېدل. نو حضرت حسین اراده وکړه چې واپس کېږم. نو دلته د مسلم ابن عقیل زوی دی، هغه وایي چې مونږ به د خپل پلار بدل اخلو، زمونږ پلار یې شهید کړی دی، مونږ به د خپل پلار بدل اخیستو نه سوا به نه ځو مونږ واپس. نو حضرت حسین هم زړه کې ویلې چې اوس څنګه واپس شم، دوی ما سره راغلي دي. نو دغه غیرت او دغه د خپل د رشدارۍ محبت دا خلک یې مخکې بوتلل. په لاره کې مختلف قسمه حالات راغلي. زه ډېر تفصیل ته نه ځم ګورې، ډېر تفصیل ته نه ځم عزتمنو، صرف دا واقع پس منظر باندې تاسو پوهوم. دلته د کوفې نه مخکې کربلا ورته وي، دغه علاقه راغله. حضرت حسین د پوښتنه کو دا کومه علاقه ده؟ دا کربلا ده. وی کرب او بلا، کرب درد ته وي، درد او تکلیفونه ته وي، او بلا مصیبتونه ته وي. اوچه علاقه، اوبه د سین سمندر د سین او د دې علاقې په میس کې غرونه دي، هغه اړه اوبه دي. داسې اوچه کړه علاقه ده عزتمندو. په دغه ځای کې دی خیمې ولګولې او عبید الله ابن زیاد او داغه سره شمر ابن ذل جوشن دا څو کسان ور سره نور مو فوجان را ورسېدل، د دې محاصره یې وکړل. حضرت حسین ډېر تقریرونه ورته وکړل، ډېر دا خلک پوه کړل. یو پکې حر ابن یزید دی، دا بل یزید دی، دا حر د هغې زوی دی، دام د هغې سره وروسته بیا دا د حضرت حسین سره یو ځای شوی دی. حضرت حر رحمت الله علیه دا بیا دوی سره شهید شوی دی حضرت حسین په ملګرتیا کې. دام د عبید الله ابن زیاد طرف نه راغلی دی. خپلو منځ کې عزتمندو لوی خبرې شوي دي، واقعات چې بهی نصیحتونه شوي دي، خطبې ویلې شوي دي، لیکن په دې خلکو باندې اثر نه دی شوی. حضرت حسین ورته ویل مقصد هم څه دی؟ وایي مونږ تاسو ټول عبید الله ابن زیاد نه بوځو، تاسو به هلته بیعت کوئ د یزید دپاره. نو حضرت حسین ورته ویل په ژوند هم نشئ بوتلی، ورته وویل په ژوند نشم کولی. نو عزتمندو دغه هغې نه پس بیا دلته جنګ شوی دی بیا. او یو وړوکی ماشوم علي اصغر ورته وایي د 5 کلو ماشوم اول شهادت په دې کربلا په میدان کې د هغې شوی دی چې غشی راغلی دی، هغه په دې خوله کې څوک وایي په لګېدلی دی، په غشي باندې شهید شوی دی عزتمندو. او بیا زنانه دننه ګوري عزتمندو، یو مسله یاد ساتئ چې زنانه هم دی سره دي، لیکن د زنانو عزت ته چا لاس نه دی اچولی، زنانو عزت ته چا لاس نه دی اچولی. کم خلک چې میدان جنگ ته راوتي دي هغوی سره جنگ شوی دی. زین العابدین چې دا د حضرت حسین زوی دی، دا بیمار دی او د دې نوم علی دی، علی ابن حسین د نوم دی، زین العابدین باندې مشهور دی. دا بیمار دی، دا په خیمه کې دننه پروت دی، دی بد شوی دی. دته چا دا څومره چې واقعات نقل دي دا د زین العابدین نقل کړي دي، ولې نور خو شهیدان شو که نه، یا زنانه پاتې دي. نو دلته عزتمندو جنگ شوی دی او 72 د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد، 2 کسان ټول د رسول الله علیه وسلم اولاد نو، نور کسان هم ورسره دا ټول دلته شهیدان شوي دي کربلا په میدان کې. نو د حضرت حسین بدن چې کم دی نو هغه هملته ښخ دی او د هغې سر بیا دوی کټ کړی دی او عبید الله ابن زیاد لی وړی دی کوفې نه. د دې واقع پس منظر عزتمندو زموږ مقصد دا دی چې اصل لوی مجرمان په دې واقعه کې یو عبید الله ابن زیاد دی چې ډېر لوی ظلم یې کړی دی، بل شمر دی ابن ذل جوشن ډېر لوی ظلم کړی دی. او د دې ټولو مشر هغه دغه وخت کې موجود نه دی، نه هغه د قتل حکم کړی دی چې یزید ورته مونږ وایو، لیکن نه عبید الله ابن زیاد ته څه ویلي دي، نه چا چې حضرت حسین قتل کړی د هغې قاتلینو ته څه ویلي دي، هېڅ هم نه دي ویلي. دومره لویه کارنامه وشوه د حضرت حسین او د رسول الله علیه السلام، دومره لوی اولاد شهید شو، د هغې بدل یزید نه دی اخیستی. نو زموږ علما فرمایي چې دا هم په قاتلین حسین کې شامل دی. پوه شوې که نه؟ اوس صاحب اقتدار سړی دی،
گورنر دی بادشاہ دی او د هغې په علاقه کې دومره لوی ظلم وشي او هغه د دې خلاف اکشن وانخلي نو خلک ټول نسبت چاته کوي هغه بادشاه ته کوي هغه گورنرانو وزیرانو مزیرانو ته څوک څه نه وایي ظلم دی کړی دی ظلم به د دې کسانو کړی وي لیکن شاته چې کوم ماسټر مایند ناست دی چې هغه وروسته بیا نه د عبیدالله ابن زیاد ته څه وویلې هېڅ چاته دقه رنګې دا ظالمان یې پرېغوستل عزتمند